ام ایمنا تا دا سے زنان لیدلې دا چې د خپل بچی د پیدا کېدو نه وړاندې خلقو ته زیری ورکوي، خلقو ته وی اوبو پسې زنانا کوی تزي د زنانو رسۍ بوکه باندې د کوی تل تزي. بی بی امینه هغه مور وا چې کوی ته براغلا د کوی اوبه بر لاندې نه بر راغلې. تاسې به وای و عبدالمتینه دا خبره چا کړې ده؟ زما سکار دی، زما دومره خوله ده، دومره غټه خبره ور باندې ولې وکما؟ دا مې د سیرت ابن هشام خبره ده، دا د جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه خبره ده. زما د مور د خلی قول دی. بی بی امینہ مبارک می فرمائی دیو جنز خلق تویم او اغیار ووری واللہ د تمامو پیغمبرانو امام زمانگا نبی دے سنگا چی زمان نبی د تمامو پیغمبرانو امام جوڑ دے. واللہ زمان د نبی والدینم د عامو خلقو د والدینو امامان دی. زما د نبی د والدینو احترام پکار دی، ځکه دا خو هغه غېږه نه ده چې عام سړی پیدا کیږي، عام ماشوم پیدا کیږي، عام ماشوم پیدا کیږي. دا خو هغه مور ده. عبدالمطلب صاحب د بیت الله نه راغی، په بیگا تشپه باندې به آقا دنیا ترازی، بیگا تشپه باندې به څوک راځي سر؟ آقا برازی. عبدالمطلب صاحب د بیت الله نه راغی، ځکه دا د بیت الله شریف خادمان دي، دا د بیت الله شریف خدمت کوونکي خلق دی. دی خاندان ته د بیت الله شریف خدمت الله ورکړی دی. عبدالمطلب صاحب د بیت الله نه راغی، بی بی امینه کوټې مخې ته ولاړ دی. بی بی امینه می دننن نوزی، د انګور کوټه دا، د آغی بچی کوټه دا چې څوک په مدینه منوره کې وفات شوی دی. د هغه عبدالله بچوړي کوټه دا، کم بچی باندې چې خسنې ختلو د عبدالمطلب صاحب نظر خودلو که زما دا کارو شو زبه یو بچی علالو ما. هغه خسنې په عبدالله صاحب باندې را ختلو، دا خو هغه عبدالله کوټه دا، دا د هغه عبدالله د ناوی کوټه دا. عبدالمطلب سے بار ولار دے لاند گوری سترگونے اخ کے روانی دی. مور د سرداری کونین میں یو طرف تا صادر پا مخبان دیا چولے دے. دا عرب زنانوں کے حیا دے روا. واللہ العظیم عبدالمطلب نچا تپوس کرے دے، او عبدالمطلبہ تا د سرداری کونین مور مخامخ لیدلی کنا؟ اغا مبارک ورتوئے واللہ العظیم ما د امینی مخ پا کلاو نظر لیدلے ندے. سو وجدہ ورتوئے امینہ کی دمر حیاوا، امینہ بدمر حیا سر گرزیدلا. بی بی امینی بدمر حیا کولا چکل بزمان نظر پریوتلو. امینی بمخ باند صادر راتاو کو. عزیزانو زما د نبی مور د عام میندو پشانتے ندا، ټولو ای نه دا. زما د نبی مور د ټولو میندو نه اعلی دا، زما د نبی پلار د ټولو پلارانو نه اعلی دی. زما د نبی کله د ټولو کلو نه اعلی دی. زما د نبی خار د ټولو خارونو نه اعلی دی. یاد ساته زما نبی هغه ذات دی. بی بی امینه ته وی اے بچی جانے ما خوچا سر ملاقات شو، اے بچے جانی تا تویلے شمنا، اے بچے جانی سخوب دلی دلے کنا. مور مبارک میں ہوئی ما خوب لی دلے دے، و بابا جانا ما خدا سے خوب لی دلے دے. مور استاد خوب نہ قربان شما. دنن زمانی زمان پشانت خوار پاڑا کوئی زد ام پیغمبر مور سکما، وما د پیغمبر د مور نہ قربان کی، وما د نبی د اغی اوخی نہ قربان کی چی د نبی مور ور باندے سور لکڑے دا. زما د نبی شان سمر شان دے.
یاد ساته کله چې خله بې ادب شي بیا هر څه د خولې نه وباسي. شان د رسول الله کې ابي جهل بې ادبي وکړه زه جهنم شو. شان د رسول الله کې ابي لهب بې ادبي وکړه سکت رہی دے جهنم ته لاړو. شان د رسول الله کې د ابي لهب خزه بې ادبي کړه دا زه جهنم دے. یاد ساتے اے امت محمدیہ ایمان بال کامل شی کہ رسول اللہ زانتا د زاننا د خزنا د مورنا د پلارنا د بچینا د نوسینا اد ټولو کائناتو نه بزانتا پیغمبر د ټولو نه اعلی او اول غنی نبی بد ایمان سوی کامل بھئی او کنته چې نه دای نه منم دای منم او دای نه منم دای نه منم نو ته ممنم خو الحمدلله د نبی مبارک هغه وینا مبارکه چې خکر کې لاړ خکر پیژنې حجامه چې ورته وای هغه وینا مبارکه دا خو یاد ساتي علما په دې باندې پويږي دا وینا سکل جایز نه دي دا وینا سکل جایز نه دي خو د عشاق طبيعت هغه څه عجيبه طبيعت ته د عشاق طبيعت سوې هغه دا نه برداشت کوي وی خیر دی زه دې لږ داسې عمل وکم خو چې زما د نبی د وینې بې ادبي ونه شي دا پس مکه څنګه غورځې محبوب ورته وي داسې ځای کې چپکه وی غورځوه بوتل تش کا خکر تش کا چې ځان ته کوله وزوي هاي هاي هغه چې داسې ډډې ته شو داسې ولیدل چې آقا خو به راته نه ګوري زما حبیب خو به راته نه ګوري بس داسې غلی داسې کړلو واه واه د محبوب مبارک د بدن نه هغه تلی وینا هغه د صحابي خېټې مبارکې ته راغله څه مبارکې شونډې دي چې زما د نبي شونډې مبارک وي زما د نبي وینه مبارکه زما د نبي د خولې مبارکې خبرې هاي ربا محبوب ته आवाज کې راشه دی خوا الله خپل نبی ته اطلاع ورکوي چې ستا د وینې سره ستا عشاقو څه معامله وکړه نن که زمونږ په شانتې شیخان وي زمونږ په شانتې د اوس زمانې متقیان وي هغوی به څه دلیلونه پیش کوي لیکن د عشق تقاضا دا نه ده د عشق تقاضا دا ده وینه دې څه کړه محبوبه تا راته ویل داسې ځان ته ځای کې دفن کا چې ما دفن کړه وایي څه کې دې دفن کړه وایي یا رسول الله د چا نظر به ورباندې نه پرېوځي بیا تپوس کوي څه صحابي ورته اشاره وکړه وایي هغې اوس کله نبی علیہ السلام ورته وایي راشه ستا بدن به د جهنم اور نه مسه کوي او ستا د بدن نه به د جهنم اورم امان غواړي دا تقاضا د عشق ده د څه شي ده د څه شي ده نو چې د چا په سینه کې عشق یا هغه به دا خبره وکړي چې ما ته زما حبیب د هر چا نه اعلی دی پلار ما ته اعلی دی والله عبدالمطلب صاحب مونږ ته اعلی دی ما ته زما خپل نظر را دی زما د نبی صلی الله علیه وسلم د خاندان متعلق یو ځان ته رایه ده که په دې ما ته څوک هر څه وایي دی خو ما ته د حضور پاک خاندان ډېر ګران دی او الله دی زمونږ زړونو کې دغه مینه قایمه او دایمه وساتي د پیر شپه وه 4 بجے 20 منٹ برا سار کی بی بی امینہ ماخام ورته عبدالمطلب صاحب خوب بیانوي پرده کی بی بی امینہ ولاړه ده بچی تاسو خوب لیدلې آو بابا جان ما خوب لیدلې څه خوب دې لیدلې هغه ورته وایي ما داسې خوب ولیدو خوب ګورم اے بابا جانا زما د شانا یو رڼا روانه ده نو ته څنګه وې چې بی بی امینہ نه منم مور د موسی ته الله وی الهام کوم مور د موسی ته الله وی واوحینا الی ام موسی منګه الهام کو وحی په معنا د الهام د دلتا منګه الهام کو مور د موسی ته چې زوی در تما در کو زوی می در تغه کې درواچو رب ورته وی اوس د دې بچی حفاظت کوم په هغه چا باندې چې د چا نه تاسو ته خاون یریږي د چا د وجنه چې 70,000 واړه ماشومان دي فرعون ظالم تبا کړلا هغه ماشوم به د فرعون کور ته بوزما او د فرعون په غېږ کې به غټو ما نو عزیزانو زما نبی والله د موسی امام دی زما نبی د ابراہیم امام دے زما نبی د عیسیٰ امام دے زما نبی
د اسحاق علیہ السلام، د یعقوب علیہ السلام، د یوسف علیہ السلام امام دے. زما نبی عزیزانو یاد ساتے د یونس علیہ السلام امام دے. زما نبی د نوح علیہ السلام امام دے. نو یاد ساتے د داس لوی شان پیغمبر د اغه مرتبہ اللہ رب العالمین ولی خوب کے دا نظارے نخے. ما خوب اولیدو اے بابا جانا، خوب گورما زما د شانا، داس یورنا اسمان تزی، سو وقت پورے زما نظر لگی، زما رنا ما تخکاری، صدا سے ٹمراغے زما رنا زما د نظر نہ پنا کیگی. لیکن زبیا زما نظر تلاش گئی د دی رنا پسے. دا خبر ما د سیرت ابن ہشام نو کڑے بل بیان کی دیزے پورے دانور نشتا چرنا لاڑا او بے رنا سلور دیشوا. لیکن یاد ساتے زما رنا لگتے ما پوری زما خوب کی نظر تلاش کولو، مالی دلو ناگہا نظما درنانا یون جوڑ شلا. صحیح سا مشرق تلاڑا، سا مغرب تلاڑا، سا شمال تلاڑا، سا جنوب تلاڑا. او اے بابا جانا زما دے ونی دو زما درنا چکم ون اولی دل اغرنا چونت جوڑ شوا. سا خلق لگے دی اغا ون وخی، سا خلق لگے دی اغا ون صدا سے خلق دے دا اغی خلق لا سنے انی ولا. واللہ العظیم زما محبوب ابو بکر صدیق تے دغارے سور پشپ باندے ویل اے زما دا غار یارا، اے زما دا غار یارا، اے دا اسما پلارا، اے دا عائشی پلارا، اے زما دا سفر ملگریا، اے پا ماگرانا زما مور پا خوب کستا پشانت کسان لی دلیو چه خلقی زما دا نبوت ونی نمانی کولنو اغی کسانو کی تموے. آغا کسانو چچا ونی نخلق منی کول دا خلقو نیت برگی اغسطلو خلقی مخپشا باندی والو پاغی کی تموے. پاغی کستا پشانتے نور کسانمو پاغی کی زمادت رضی علی المرتضاو. دا غو کنا آغا چکم کسانو بیداوانا بچ ساتلے وا علی پکیو، عثمان پکیو. دا ٹول صحابہ 1,24,000 1,10,000 صحابہ زیادو کم دا ٹول دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت دا ونینا دفاع کون کیوں. 1,10,000 کسانو قربانی ورکڑا سرون الاس کی انیول اسلام زنگلی ترا ارسیدو، اسلامی چین تا ارسولو، اسلامی روس تا ارسولو، ایرانی انڈیان وارو. عزیزانو دا سی گرد دنیا نشتا چه زما دا نبی صحابی ورسیدلے ندے. او کسان سمرو 1,24,000 یو رواتم دا غزید براولو خیر دے. منگ پا کروڑونو باندیو اس پا کی بیل پاس کی گی رو رو چی جنہی او الگ با موادق کئی وی یو چی اوچتوم ورلاندی بل لازی گل دکتو گل لازی اس پا کی بل اماملم را روان دا خون خو بدا گئی چی وہ جنکو تا دا خیر انشاءاللہ اغیت دا لکانو گڑیگانی اخلو لکانو تا بیاد جنکو بنگڑی اخلو. بیلو ندا زمانگ دا مسلمانانو حال دے. تو نالت شاو پا دا سے حکمرانانو شا، تو نالت شاو پا دا سے مشرانو شا، کدا دا ہری خوری وی واللہ العظیم دا بدا اغی غیرتی عمر دوران دے اللہ تا سوئی. لگ دے گریوان کے سوچ پکار دے، لگ دے خپل گریوان تا سڑے اگوری مڑا. بعضی خبر خو پخلا رات لل واللہ کے خون کئی منگوے اچھے دے خلق دا چل سنگا بے دبید دیر مافی. زمونگ دا حکمرانان ٹول پٹولا دی غربی خلقو دی کلتور نڈیر متاثر دی. وہ ظالمانو وہ بدبختو اگوی خو نپلار پی جنی نا مور پی جنی نا خور پی جنی. تا دا اگی کلتور نا اثر ماخلا، تا کلتور دا جناب رسول اللہ نا اثر واخلا. تا دا پیغمبر علیہ السلام سیرت مطالعہ کا دا دا دنیا جون دے مرا شپیتا کالا بعد با اسو کم نیو.
دا چې ناست اوس پېته کاله مشکل ده که پکې نو په دې ژوند باندې څه کې مړه دومره بې غیرتوب د یو مسلمان معاشرې سره نبی علیہ السلام به څه وایي قیامت په ورځ باندې. زه به د هجرت نه خبره شروع کوم خو لږه دلته یوه خبره کوم. غرض مې دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیر په شپه باندې بی بی امینی خپل خوب بیان کو. سار صبح صادق ټیم باندې د دو کون سردار تشریف آوری وکړه. غیږ کې چې ماشوم پیدا شي دا یاد ساتئ دی ماشوم ته زنانه جامې اغوندي. څه ورته اغوندي؟ یعنی ماشوم دنیا ته چې راځي نو د دې بدن لغړ وي او دنیا نه چې زم څه به یو لغړ به یو. اخیری جامې دا نه په تخته لري. د بعضې خلقو نه کمیس اوځي، د بعضې خلقو نه کمیس نه وځي، د هغه لاس نه راقت کېږي، نه راغونډېږي، نه سیده کېږي، بس یو شان پروت وي. که داسې پاتې شو داسې وي او که داسې وي الله مو دې پرده وساتي. ډېره ګرانه ده. یو چا جنازې له تللی وم نو په هغې داسې ډولۍ غوندې جوړه وه داسې. نو ما ملګرو ته ویل دا خلک خو بیخي د سنت نه خبر نه دي. مولوي صاحب ته مال مولوي صاحب دا ډولۍ خلک په زنانه و جوړوي دی باندې دا ډولۍ سړي باندې نو خو سړي جنازې ته راغلي پلان کې پلار نه دی مړ. دا بیان به اوري زړی خفه نه شي. توکل په خدای چې مولوي صاحب ستا مخکې د خدای پاک څوک نه دا کوي. خو بهرحال نو مې ځکه نه لم دا بې عیب ښکاره کېدل دي. نو ما ته مولانا صاحب غلی وي مولوي صاحب چپ شه. ما ولې وایي ټول داسې راغونډ پروت دی داسې. وایي نور حالات د ویلو نه دي. ما ویل ډېر رښتیا ووایه مولانا صاحب ستا خو ورسره نږدې تعلق دی رشته دار دي چې عمل یې څه ما ته ویل صرف تکبر به یې کولو. روجت یو نه د قضا شوي پیر ورځ د زیارت ورځ دا روجه دن د قضا کړي. منځونه په خپل ځای باندې خو روجه د پیر او د زیارت دا دن د قضا کړي. خو یو شی پکې و چې که د ښځې نه هم تپوس وکړي نو مولانا صاحب سترګې ډکې شو بس ما ته لاس شابیر کوم البس. مولانا صاحب سترګې ډکې شو بس ما ته لاس شابیر کوم البس. ما ځکه چا تپوس وکړو ته مې دا په دې پسې جاړي چې سړی ډېر روغ سړی ولاړ اوس خو چا تپوس ونه کړو مال مولانا صاحب په خوله لاس کې ده. وایي هر څه برابر خو تکبر پکې و. ما مخکې جمعه باندې تکبر متعلق ورې دا باندې موږ ځکه بار زور راوړو چې تکبر الله ته نه دی خوښ. یو صحابي را روان دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث چا راوړی؟ معاذ ابن انس ابن ماجه را نقل کړی دا حدیث تکبر پورې. معاذ ابن انس رضی الله عنه مبارک فرمای و یو سړی را روانو جمعه ته د جمعې ورځ وه او صفونو کې داسې اوچت قدمونه اغوستل په یو بل باندې. وایي نبي علیه الصلاة یاد ساتئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعضې وخت کې د حکمت د وجې نه چاته آواز نه دا کار ته غلط کې. دا په دې دلیل نه ده چې نبي علیه السلام سره دي ویل نو دا جایز دی. نبي علیه السلام چې ولیدل مخ مبارک یې ترنه داسې واړولو صحابه حیران شو چې دا مخ نبی علیہ السلام ولې واړو. ورته ویلي رونو لکه نن چې دا ستاسې په سفرو باندې داسې را روان دی قیامت په ورځ باندې به دا ستاسې پل وي تاسې به جنت ته ځئ او په دې باندې به داسې قدمونه اړوئ دې به د جهنم په کنده کې پروت دي. نو یاد ساتئ تکبر الله ته نه دی خوښ. الله ته عاجزي ډېره خوښه ده. موږ او تاسو نه پیدا ثم خلقنا النطفه نطفه و تاسې ټول پیژنئ مړه په کپړه ولګېږي څه حالاتي دا سیز دی دا زموږ هغه اصل ماده دغه وه او بیا رونو چې دنیا ته لاړو نو څه لغړو د بل چا جامو ته مو انتظار کولو چې اوس به راته د بکر جامې را اغوندي که د زید به را اغوندي که د عمر به را اغوندي که د وراره به که د تره به خو جامې به اوس را غونډی راته او هغې کې به مې تاوی. صحیح شوه سردار کونین مبارک مورغی کی د بی بی امینی مبارکا سترگی مبارکی لا غوڑیگی نا ناگہانا د بی بی امینی نظر پر وطلو اگا معشوم چغی کی پیدا دے اگا اللہ رب العالمین تا سر پو سجود باندے پروتے بی بی امینہ معشوم تگوری پا معشوم باندی مزیدارا کپڑا پرتا دا بی بی امینہ وی
ما سره زما بچی سمرا زمانه تیر کړی دا ما د خپل بچی عورت لیدلې نه دی ما د خپل بچی عورت په نظر باندې راغلې نه دی زما د بچی داسې ماشومتوب دی دیو جنا چې ماشوم پیدا شي لومبې زنانه هغې دپاره د غسل انتظام کوي حافظ لیکلی دی فرمایي بی بی امینه وی زما پغی کی سٹیم د پارا ماشوم پنا شو ما ماشوم اون لیدلو لک ټیم بعد زما ماشوم ډیر مزیدار کولی کپڑو کتاو سترګي ورته تورې د جنت پر انجو باندې خال لګی دلې زما پغی کی پروته ما ته د کلی زنان هغې پورې نشوي راتللی چې زما بچی پرده کې اتړلی شو زما بچی پرده کې خوندي شو و محبوب ستا د شان بیان دی و آقا ستا د سیرت بیان دی یا الہ العالمین ته موږ نه ناراضه مشي خدایه هسې نه زموږ ژبه بې ادبي ونکي زما محبوب مبارک مې پټ سترا ښکلې تکې تورې سترګې پرنجو د جنت تورې اللہ دا امینی پغیق کی پروتے بی بی امینہ مبارک وی عام طور سر دا معشوم سینے تا ضرورت وی بی بی امینہ وی ماول چه زما معشوم کے دو سر عام طور سر دا سنانو بیماری رازی دی باندہ علماء پوئیگی دا علماء تا پتا دا بی بی امینہ وی قسم پا خدای چې کم د عام معشوم نه بعد کومه بیماری راځي زما د خدای په ذات قسم وي که زما د پیغمبر ښکلي بچي نه بعد ما هغه بیماری په سترګو م لیدلي زما د نبی مور وی بیا معشوم چې کله سینې ته مور اچوي دغه وخت کې خو د مور اعضا خاص کر د پی ورکولو ځای اخو خامخا دا حالات داسې وي چې زنانه باندې ډیر تکلیف تیر شوی بی بی امینه والله العظیم زما هغه حصه د رودلو د سردار کونین د شونډو چې کومه غوښه مبارکه باندې د هغې شونډې مبارکې لګېدلې الله رب العالمین د هغې د صفایي انتظام ورته مخکې نه وکړلو الله اکبر زما د نبی ماشومتوب کم ځای بیان کم نبی ما دی وجه نه خبر رانه اوږدېږي اوس هم د موسی علیه السلام د مور لکه خبره کوم درته او دا په تایید دی کې کوم چې د نن زمانې خلق د هغوی ذهنونه کاږه شو ژبې کږې شوې عقیده یې ګډه وډه شوه خبرې ګډې وډې کوي زمونږ د ټول اهل سنت والجماعت اتفاق د څلورو ائمه و اربعو دا دی چې زمونږ ښکلی پیغمبر د تمامو پیغمبرانو نه افضل او بهتر دی